نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اس دا سوکویلی شي چې د الله په ټوله خدای کې د پیغمبر نام له مرتبه د چاشتا دا سوکویلی شي. نو د خپل کلام رسول د پاره ده انتخاب چې ده هغه د پیغمبر وکړو او بیا د پیغمبر د پلولو د پاره انتخاب چې ده الله دې یو داسې ملائکی کړي دي چې هغه ملائکی ته جبرئیل علیہ السلام وایي. جبريل هغه ملائکه ده چې د خدای په ټوله خدای کې څومره ملک مقربین چې دي د جبريل نه اوچت مقام پکې د چا نشته. نو د هغه پیغمبر په یولو د پاره به بیا الله انتخاب د جبريل علیہ السلام وکړ. هغه کلام الہی چې دی هغه به جبريل راوړو هغه متعلقه پیغمبر تا نو جبريل به مولا کړو د الله په مراد باندې پوی به کړو چې د الله د دې لفظ دا مطلب دی او تب دی قوم ته داسې وې ناغینا پس تب بیا پیغمبر چې دی قوم ته هغه مراد بیانول. عزیزانو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام دا د جنت د زمانه نه او د آدم علیہ السلام د زمانه نه د انسان سره د دې پیوستګي شوې ده او داسې پیوستګي ده چې د انسان اول نکاح چې ده اول نکاح دا هم جبريل علیہ السلام تړلې ده. مقام دومره اوچت بی بی حوا چې په جنت کې پیدا کړه او بیا اراده د دې وشو چې د بی بی حوا او د آدم علی السلام نکاح وشي نو د دې دوارو نکاح چې ده هغه هم جبريل علیہ السلام تړل. او سوال د مہر د بی بی حوا مہر کې څه شی ورکې نو دغه وخت کې آدم علی السلام سره وڅ چې د دې په مہر کې ورکړې یا الله ز مہر څه ورکم الله ورته یا آدم ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي محمد نامه به وي داغه په روح باندې لس کرته درود شریف وایا او هغه د دې بی بی حوا په مہر کې ورک. نو عزیزانو جبريل هغه فرشتہ ده چې د انسان اول تعلق د نکاح هم جبريل جوړ کړو او اخیری خاتمه هم د جبريل په جناب محمد رسول الله باندې وشو. اوس دا جبريل دومره عظیمه ملائکه ده
د شپږ شلې وزرې دي، شپږ شلې. بعض علماء وایي 600 وزرې دي، او یو وزر د جبريل داسې دی چې هغه خور کی نو دا ټوله دنیا پټي. اوس په دې وزرو د پاسه لیکلي څه دي؟ علماء لیکي چې په دې ټولو وزرو دا لیکلي چې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نن هو قل هو مونږ ته د سخکاری نه نن دنیا وګوره د انسانانو نه غواړي، انسانانو پسې ګرځي. نو الله پریخي چې ټیک ده چې ارکله تاسو د انسان نه غواړئ او زم پریخي ما نو زه وګورم چې دا انسان ستا حاجت روا شي یا دا انسان ستا ضرورت پوره کړي. نن تاسو وګورئ ټول ملک در په در او خاورې په سر په انسانانو پسې ګرځي، او د الله په مقابله کې حاجت روا چې دی هغه انسان ګڼي، او بیا انسان له هغه الفاظ وایي، هغه القاب ورکوي پناه په خدای. دا وزیران مزیران چې چرته لاړ شي دوی له یو سپاسنامه جوړه کړي، دا علاقه کونسلر سے یا چیئرمین سے یا ارگن بلاچی دا علاقه خان یا سپاسنامه لیکي. په هغه سپاسنامه کې چې کوم الفاظ لیکلي هغه وزیر ته نو زه چې کله واورم یا وګورم نو زه سوچ کوم چې هغه کور دی وران شجاعت پکې اوسي. دې د غلو ډیرینه تاسو شی جوړ کو، تا خو ډیران دی. عزت مآب دا زمکه د دې قابل نه و چې ستا قدمونه ورته رااله، او دا قوم پتا فخر کوي، دا قوم دس اوس هغه ناستي لکه پیشوګې. اسی زمون د حکومت د خلکو د شکلونو ته وګورئ کنه، خسته سړیم پکې نشته، ټول پیشوګي نشوګي دي، او چا پوزي چیتی دي، او چا غوګونه کاږي دي، او چونکه وزیر دی او دولت ته ور سره پولیس ته غیر چاپیر دی نو موږ ورته ټینګې دی نشو. نو خدای ځان تسپارلی ای، نار بخوارے گئی، نور بذلیل کیے گئی، نور برسوا کیے گئی. تماشے بدزان کوئے سلطاری ای او سر اسوائی. نن زمون ملک تاسو وګورئ قبرونو تم خلق سجدے لګئی، قبر ته په سجده پریوز تندې ورته ولګئی. دا تندې دي چې د الله نه سیوا چاته پزمکه ولګولو پټ کی سړی کافر شي. پټ دیو جنا دې خبرو کې به ډېر احتیاط کوئ، سوچ وکوئ. کله کله تاسو د چا لاسونه سپوي دی او بزرگ سړی یا د نیک سړی نو لاس چور کې سپې نو لاس پیدا شي اوچت کې نو سپې دا څه ور پټی کېږي سر باندې کې د سبحانه دا تقاضا. نو ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو، اے اللہ دا عبادت قابل بل څوک نشته. او ایاک نستعین
اے اللہ تانے امداد غواړو، تانے سوا بل څوک د امداد قابل نشته، بل څوک چې تا سره امداد الله چې د چا په زړه کې نه اچولي، کته خیر غواړم تعالی یو روپۍ نشي درکوله، چې د چاړه کې واچي چې روپۍ د لور کا د الله درکړي، بنده نه درکړي، بنده خو چاله سو. نو امداد با همیشه د الله نه غواړي، سوا د الله نه بل څوک د امداد غوښتو قابل نشتا. چې الله در سره وي ټول کائنات در سره دی، چې الله در سره نه وي هیڅ در سره نشتا. نو امداد با هر وخت د الله نه غواړي. ادغلو عقیده به نه ساتي چې د شپې زیارت ته ورشي او بابا غلې پسې زما خو غلاف او جنډه به در تراوړم که کامیاب شي، چې د شپې اخلا کې کامیاب شي ساره جنډه او غلاف را روان کړي په قبر وګوري. اوس دا بیل باسته چې په قبرونو باندې غلافونه غړولو، جنډې او درولو وغیرہ وغیرہ، چیرلې ته پورې تړلو، بعض قبر چې وګوري دا خزي ورغلینو د دنیا چیرلې ور پورې تړي، د دنیا چیرلې دا شکه خوره وي مراد مې دلته زمون پنځه پیران تیر شوي زیارتونه دي، هغه له چې ورشي پاسونه د جاروګانو ډکي، دا خزي وردی او جارو یو سیسه به ورلړی چې د چا جارون خطا نور خزي مبارکه ورکی چې مبارک شه مراد دی پورا شو، جارو دی اون خطا. دا خبر چې دا خزي درکې څه مراد دي، ځکه چې زمونږ د وطن د خزو مراد نه پوره کیږي. اسمان ته ورسېدي خو لا هغسې مراد په زړه کې شته دي چې خپلو کې کیني وي خورې مونږ ته په پاکستان کې څه حق نه دی ملو، نور څه حق غواړئ؟ مونږ نه هم اجراګان جوړ کړه، دلګان امرانه جوړ کړه، خنزیران امرانه جوړ کړه، زه په کور کې ناستم ته په پروډونو باندې چکرې وایي، مونږ نه نور څه غواړئ؟ مونږ نه د ښځو څه جوړ، د مالدارو ښځې وګورئ، مالدارو نه څه جوړ کړه، د غریبانو وګورئ، غریبانو کور د میردین جماعت شه، دوی ورته ډیټسن او سوزکې وکړي او دوپلایمار ورسره کېني، داسې په بالا ماڼۍ تېرې او دوپړی ورته غږېږي او ښځې سرک ته هم ګوري او دغه کوي، دغه کوي. دا د غریبانو زن طلاقو ښځې. نو نور څه غواړئ؟ ملک ټول اړی ګړی شو خو ښځو ته لا حق نه دی ملاو. اوس پوه نیم چې نور لا څه پاتې دي. ویم چې چرته پټه غوندې تپوس مې ترې وکړی دی ښځو نه، خو ما سره یې لږ هم نه چې زما نوم اوري او د تورې بلا نوم اوري، چې دې ته غلي غوندې ویم چې نور څه حق پاتې دی چې زه یې درته را پیدا کړم. سړی خو به هغه و چې ښځې به یې نوم واورېدو یا د سړي هوا به یې ولیده، په سورو به ښځه پټېده. اوس دا کټی په لاره روانئ ته به تې په سورو پټې، داسې در باندې در سورېږي. لاړه هغه حیا، هغه پرده په ټانګه کې، په بورکه کې به ښځې روانې ویم، ټانګې نه به غیر چاپېر پردې تړلې. سرمایدارو موټرونه به موټر کې به پردې جوړې کړې وي چې په بورکه کې هم زما ښځه چرته څوک نه ګوري. د معتبرو دا حالو، د غریبانو دا حالو. هغه حیا
او هغه شرم غار چلا اوس دغه تپاتیو چې دا تاسو څه ګورئ لګي او دا چې څه ګورئ دا زموږ د اعمالو وجه ده. که تاسو په دې ملک اقتدار د هغه چا راولئ چې د چا ښځه پرده کوي، ښځه پرده کوي، ته به وګورئ چې د هغه نه به بیا بې پردې ښځې څنګه وګرځي. نن خو تاسو اقتدار د هغه چا په ملک راولئ چې د چا ښځه شاملات دي او لورې شاملات دي. یې که نه ګرځي هغې پسې ګیرو والا دلته یوې ګیرې والا ما پسې بدلې مونځ تم راتلو خو هغه راسې مې بیا نه دی لیدلی، ها مې لیدلی ښځې ډاکسن کې کېنولې پولینګ سټیشن ته یې بوت خو چې زه یې ولیدم داسې بوک شو په ډاکسن هغه راسې زما مخې ته نه دی راغلی، دا 2 کاله 3 شو ګیره هم وه دا ګیرو والا نو زما عزیزانو عرض چې دي دا زمونږ د لاسه دي، دا ملک بے حیا زمونږ د لاسه شو، دا ملک بے غیرته زمونږ د لاسه شو، دا مونږ شرمېدلی ملک زمونږ د لاسه شو. څه چې دي زمونږ د لاسه دي او زمونږ د عملونو سزا مونږ ته ملاوي. تاسو روزانه ګورئ د خان خو یو وختي چې ضرورتي کوسیلا بیٹک لا دراشي او ضرورت پورا کی بیا درنزي ٹھیک ده ته همغه منګ کې ګویا پس سوره بکنی او خاورې بدر باندې شیندلې کیږي همغه منګ کوره کله بغاړي کې کېلې ګرځي او کله به مالټې ګرځي او کله به چابړې لګولې او کله به دې سي صاحب پولیس بدیونی یا یو ګورې نه ځنه منسوکو رسوکم زګن حکم اورس چې غړې دې ما خو لیدلې په غړا هغه په سګر مرز بداو چې په دې ملک نظام چرته خدای راولي د هغه خلقو چې چا کې خپل حیاوي او د چا په کور کې حیاوي الله اسپیټال تک ورشه کتانو لورشه کچرو لورشه الله سره نیولې قوم سر رسوا او ذلیل یې په دې درې ځایونو لیدل هم دې خپل ذلت لو لاره به روانه کړی صاحب 15 کسان به پکې ناست او تبر ډرایور ناست نیا د ټریفک سپای درې نیمه چټا کوي لاس در شو شپېلې وګړي چې شپېلې وګړي تا نړ بوټوس په چوک کې دوه راړه کاغذونه کاغذ بداسي داسي تب سم فرعون متیاز ولا بچاته لاره نه ودره او چا دې ودره روبا سکا کاغذونه غلدار څه خدای ده پخپو پرچر غني مور هذا خدای خاطر ودا فرعون بچیا تا سره خو چا خبره نشو کوله دا دومره ګیدر در نه ولې جوړ شو لیدلین دې خپل ذلت هغه وخت استا پختو غیرت کرته لاړ شي تا سره خو په کلی کې څوک خبره نشي کولای څوک خبره سره کوي داس پکې اوس یو سپای ګوټي رونی یې سبب نه الدار ته خدای دې پات کله پختو ورته پریږدي کله زم نه دا چرته کې دي قانون دې لاس کې وابست پرې دم دې چر نو صاحب د نه دې ټیزونو واری او نه دې د پسکو واری او پختو مختو دې هر څه د سومبای نه وځي نګلن دا اټین کې خپل ذلت بیا دې چې تانی ترا ونی او ولات کې دی واچي اگر سره جوخته د غلو ټټای وي هغه ذلت خپل لیدلې دي بیا دې چې کچرو ته چالان کی هغه ذلت خپل لیدلې دي چې الته پزمکه د سپیغون د ناشتي
زما عزیزانو د دې ټولو ذلتونو وجه چې دا د ټول قوم د خدای نه بغاوت ده چې دا قوم مالک حقیقی نه پیژني مالک حقیقی سره رابطه او تعلق نشته نو خدای ذلیل او خوار کړ زما واده چې ونو یو سړی راته ګیلا وکړه ماته وی چې تاسو چاته ومنه مال تمام د پلار حق دی ما چرې د چا د واده ورږي پړی ولنه مال تمام دې سموت خرڅ کړی زرکشه ما ته چې څوک د واده وي دا غدیم خدای سټاو باسي ته په عمر کې تلې نه ما کار مې سده غریب سړی کار مې سده د پیغمبر سنت مونږ پریخي دي مونږ تبایو چاله پریخي مولیانو پریخي پیرانو پریخي میاګانو پریخي عوامو پریخي خواصو پریخي د پیغمبر سنت پریخي نو خدای مونږه پریخي یې کنه کته د پیغمبر سنت ته نږدې رااله ته د ځان تماشا کوا ایس تکلیف په درته ایس په زندګۍ کې مې د کارډ نوم بدی شي کارډ کلور میں وعده دا او کزامن میں وعده کړی دي څوک ددا ثابت نه کی چې ما کارډ هغه زما د زوی واده یې کړاله بیا وږي کارډ مان نشته نه چرانش کارډ نشته دا زما خپل کارډ نه خرابه ده کارډ دې صاحب چشمه نه دا چشم بدرتا غړوم بخیر براغلی متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او دا مور پر کټی ټول را په کتار کړي پکې سه پلانی خان په دغه خوشاله بس خلق دې دا بنی آدم او زه په دې خوشاله کې مې ته زمانم په کار کې وړي کې متمنی شرکت دي دیګم مولا دې خدای کور راک ما څه دلته اور دی او واده هغه پکې زمونږه دکان نامه ور کړو خلک بدل تراتل هغه دغه خو څه نشته کومه مو بس کې واده مخکې دی دا هغه بیهوده قوم دا دغه قوم نسل نه دی چې کوم قوم به د خپل لاس بوت جوړ کو خدای به ورته وي به کنه خپل الله سبه بوت جوړ کو ول بدا زما خدای یو سړي خپل خدای خیرن شوی نو راوی استو ویلم بولو چې ویلم بولو نور ته کې خچوچ یو سړی را روانو هغه ګیدړ ساتل دوه ګیدړان ساتلی نو ولکه داسې دي ول دا خدای مې لک خیرن شوی نو ام لمبولو هغه ګیدړانو نه پړې وستو ور پرې خو ګیدړ خو چې امتیاز کینو پاو چاته کیداس هغه وراله په دې بوتي امتیاز را پرې چې را پرې خو نو دا چې د چا خدای نو دی وی چې رب یبول سالبان براسه رب یبول سالبان براسه دا چې شم خدای کې دی شي چې د چا په سر کې دران متیازي کوي بس ورغله دی او لخته ورته نیولې د پټی کې مات کړي اوراغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایمان راوړ مونږ هغه نسل نه کړی هغه د خر زم دارالعلوم سرت کې مدرس شروع قائمه سره یو کتابو ده کوټ یو طالب پکې د لورلای علي ونه غوندې ما ته چې مولوی صاحب زمون په مشرانو کې چې کافر تیر شوی دي مال ډېر
ویل خان بیا وروسته مسلمانان شوي مونږ مالاو ویل اوس پوه شو مال ولې ویل ما کې کله د خر رګ ټوپ ووي نو ویل زه په دې سوچم چې دا چل څه دی او دا چل دا دی چې هغه د کافرو د خر رګ ما کې را روان دی نو هغه د خر رګونه په مونږ کې را روان دی دا سمېږي نه هغه به واوري چې خدای دې خوار کته خو ډېر زبرګي خو ښه سړی ته څه وې خپل لاندې به دې ځمکه وتښتي نو عزیزانو مونږه اسلام چې دا یو رسم او رواج دی رسم او رواج سن ته چې ورشي دا تبلیغي حضرات ډېر دي هلته د سن نه زیات شکایت کوي چې دا غځې خلک جماعتونه قرآني او دای او دای نو دی خلقو ته چې ورشي بھائی تو مسلمان ہیں ہاں جی مسلمان ہیں ہمارے گھر میں کوجا پڑا ہے ہمارے بڑے وضو کرتے تھے اور نکا زمان کوزا پراتا دا وضو او دس بے پکولو دا مسلمان کوزا زمان دا مسلمان ہے دلیل دی نازیدانو دا زمانگا اسلام نون چی دے دا یو ملکی رسم و رواج دے لکا کافرو بچوی لکا بوتان ولی خدای ما نہیں ویل بے وجدنا علیہ آباءنا زمون پلار او نکه په دې لار تیر شوی دي نو بس مونږ هم په دې لار روان نور په پوهیږو نه اوس مونږ وایو چې وجدنا علیه آباءنا زمون پلار او نکه باندې مسلمان نامه نور ته خبر نه چې مسلمانی څه ته وي یو بزرګ بادشاہ ورته وي ورازا ویسه چل دی ویزه د خپل نیمه بادشاہي تعالی درکوم نیمه بادشاہي مال راکې ویلو هغه ورته دروغ نه وای بادشاہ ورته قران خورو چې ز خپل نیمه بادشاہي تعالی درکوم تاسو په ایمان وای دا جمعات کې چې ناشته لکه ته وای او تکالیه چې دلته دا بادشاہي خلوی شه دا وزیران نه زمونږ دا چې دې درته وي چې خپل وزارت کې داسې مشیری در کوم 15,000 ګامه ټوپ به وهي کنه تاسو نه وسیږئ کنه سمین ټوپ به مو وهي چې یا الله دا ورځ تکما چې وزیر صاحب مال مشیری لا موږ ټول داسې ا بزرگ اوس ځان تم ګورئ او چې د چا خدای سره لگاو هغه تم ګوري بادشاہ ته وایي چې نه یاره دا تاسو هغه ورته قسم وخورو چې زنیمه بادشاہي تعالی درکوم دی ورته وایي چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه بار در دل اگر بود هوس ملک سنجرم اے بادشاہ د تور چترای غوندې د زما د بخت مختور شي چترای توري زما د بخت مخ د تور چترای پشان تور شي در دل اگر بود هوس ملک سنجرم کزما پزړه کې بستا د بادشاہ هوس وی نو مخ نه تور شه ولی دی ورته وی زانگا کے آفتم خبر از ملک نیم شب زانگا کے آفتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جونم خرم اے بادشاہ زاغد نیم شپې په بادشاہ چې خدای خبر کړي ما زما دې په خدای قسمی کستا د ادمی مې ورځې بادشاہي په یو اوربش باندې والما د نیمې شپې
اوس تاسو به وایي چې د نیمې شپې بادشاہي څه ته وایي. حدیث کې راځي د ابو هريره روایت ده چې الله ما یلیق بشانه څه چې دا غشان دی په نیمه شپه کې د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا لري او الله په دغه وخت کې आवाज وکړي چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زه ورکم او په دغه وخت کې د الله والو سره د ملاقات یو جلب وشي. نو بزرګ ورته وایي چې د نیمې شپې په خوان خدای زه خبر کړی ما ستا د نیمې ورځې بادشاہي والله که په یو وربشي مال اوس هغه حسن چې چا لیدلی نو د دنیا د بادشاہو حسن ته بلار شي. لکه رحمان بابا وایي چې په خایس زما د یار ندی خبر سوک په خایستا زما د یار ندی خبر سوک چې خبر شي پر باندې دغه در سوک. زما د یار حسن چالي دلې نه دی کچاولی نو والله کده بل د مړی خبر ګرځول چې دی دا خلاف سنت دی. مړ وشو نو په اخبارونو کې او په ریډیوګانو باندې او په ټلویزیون باندې او په بازار کې په لوډ سپیکرونو باندې اعلانونه کول چې دی دا خلاف سنت. د مړي متعلق صرف دومره اجازت ته چې کفنو ګنډل شي او قبر زر تیار شي او د کلی علاقې غیر چاپیر صرف دومره کسانی چې جنازه قدر وشي او بس خلاص. ما پسې دلته سره راغی چې ازمونږ استاد وایي چې دا خو چې څومره ډېر خلک یې عمر ډېر ثواب دی چې څومره ډېره دنیا یو جنازه درانه او پلانې چلی او ډنګړې چلی مال غوګونه مې مخره او استاد ته دی وایي چې تا کم کتابونه ویلي دي هغه ولي کما تراکا چا کم تانی ویلې چې هغه کې درته بیا وخه. خدای بندگانو په خبر ځان پوهه څومره ډېر خلقي هغه په هغه وخت کې چې قدرت اتفاق داسې برابر کی چې لویه دنیا یو سړی پکې مړ شي او پې ودرېږي. په خبرونو راغونډول خلق په لوڈ سپیکر ګرځول په پېښور کې زمون خار کې رواج دی لوڈ سپیکر ګرځي. ہم افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں چې پلانے مړ شو بس لاړو خبر اخلاص عربو کې چې مړ شو هذا خلاص ما فيه شيء خلاص. کارپوریشن والا راشي او کفانی مو کې ویم لمبي او بیوی سی او جماعت کې جنازو کې او بس دنه کوي خبر اخلاص. دلته به صاحب سلیریش ګنټي سار کړی چورګه خلق نه را رسی ورته دا ټول کارونه خلاف سنت. ويكره حدیث شریف دا څه دی ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء. اعلام د میت چې د په بازارونو او په محلو کې دا مکروه دي الا الاقرباء مگر خپلوان به خبره چې کوم د دې مړي
رشتہ دار دی ای تب خبرو کې د دین سیوا ناغوی چاو اس پوی شما نو د دې وجنه عزیزانو دا مشکلات مونږ ته دي ځکه چې مونږ دین زده کړی نه دی او اهل دینو ته نږدې پاتې شوي دي. په دې ملک کې دا رواج هم دی د ښځې چې کټوی باندې کړي او جوش وي او تویږي یا پیر بابا راورسي یا پیر بابا راورسېږي یا لوی ځوان راورسېږي وغیره وغیره. دې سره که دا عقیده یې د سړي چې په دې आवाज هغه ما ترارسي او دا کټوی د تویدو نه بچ کولی شي، دا کفر او شرک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر لوی مقام ورکړی دی، د ټول کائنات نه لاندې، د ټول کائنات د پاسه او د الله نه لاندې دا د رسول الله مقام دی. لیکن په خپل صفات مختصه باندې الله پیغمبر موصوف کړی نه دی. هر ځای موجود، هر وخت اوریدونکي، دا صرف د خدای ذات ته په دې صفت باندې غیر الله چرته موصوف نه دی. زمون په دې ملک داسې خلق هم شته هغوی وی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. وی اللہ سره خو یو توحید دی، هغه سره نور څه دي چې سالو مونږ به رسول الله نه الو. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مدح کول چې د خدای بی عزتی په کې وشي، نو پیغمبر دا برداشت کولی شي یا خدای دا برداشت کولی شي؟ عیسایانو د عیسی علیہ السلام دومره لوی احترام او عزت وکړو چې د خدای زوی ورته وي. تاسو ورته کافر وایي کنه؟ ها عیسایان څه بلد؟ ځکه چې عیسی علیہ السلام ته د خدای زوی وي. د بیبي مریم دومره لوی عزت وکړو چې د خدای ښځه نعوذ بالله ورته وي. تاسو ورته کافر وایي کنه؟ عزیر علیہ السلام د یهودو پیغمبرو هغه مقام ته یهودو ورسولو چې وقالت اليهود عزیر ابن الله، و عزیر علیہ السلام د خدای زوی دی. یهودو ته کافر وایي کنه وایي؟ ٹھیک شو. تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مقام ته ورسوي چې هلته د خدای بی عزتی لازمه شي، نو تاسو به کافر شئ کنه بشئ؟ نو د دې وجنه اره خبرې ته سوچ کوئ، فکر کوئ. د غیر الله نه پیغمبران استما ته وایي چې یو قبر ته ورشي او ستا د عقیده ای چې زما دا پلانې مراد دا قبر پورا کوي، نو دې قبر کې دننه یو ولی پروت دی، او ولی لوی دی او که پیغمبر لوی دی. نو زما عزیزانو عرض میں داو چې هیڅ مشکل کشا دا اللہ نہ سوا بل څوک نه دی، ایس حاجت روا دا اللہ نہ سوا بل څوک نه دی. کشتا بل څوک هم شته چې هغه نه سوال وکړي. لکه خوشحال خان خټک ته یو ښځه رااله ویل ته خو شاعر یې، او د سر نواله تر خپو پورې یو ځای به ما کې نه پرېږدي چې ته د شعر نه ونه باسي او صفت مې ونه کړي. هغې ویل ښه، داسې ورته وکتل، لګیا شو. سترګې دې داسې دي، غوږونه دې داسې دي، ننګي دې داسې دي، شونډې دې داسې دي، غاښونه دې داسې دي، سینه دې داسې ده. ها 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 چې نوم ته راغی، نوم ته اخر کې ورته وایي چې د نامه نښکته حل ویلی نشما، د نامه نښکته حل ویلی نشم، د نامه غوټی د ګل دی د ګلاب. د نوم کې که خیال وکړئ څه شي غوټی غوندي، د نوم کې غوټی. د نامه نښکته حل ویلی نشم،
حیا او د ادب او د احترام د وجه اگر چې پاکستان کې خلنامه نخکته حالونه شروع شي خدای قرآن کا پدی پاکستان جوړولو ستاسو خدای بیړی غرقه کا تاسو خدای هلاک او تباہ او برباد کا د اسمانونو کال چې په کوم شپه نه وکیږي 15 د ليله القدر باندې پیغمبر په ټوله شپه په عبادت ولاړو چې زبان نه رجستر په عبادت شروع شي مسله خدا ده دې د کال نه شپه باندې پاکستاني کنجر او دمی چې دي ا بربند سره کو تر وتی چې نوې کال شروع شو ټول شپه په وی سی آرونو په دمتوب او کنجر توپ تیرا کړی دا چې د کال نوې شپه ده اخو خوشحال خان خټک وندې و چې د حیا دا علمو چې د نامه نخکته حل ویلې نشو زما عزیزانو دا ستاسو ملک دی ډېر ډېر مبارک شه خدای بم پکې ډېر ډېر شرمای که خیری او ډېر ډېر به پکې رسوا کېږي غریبان خو شرمېدلی په غټانو شرمېدل خدای دې دا نور په شرمونو شرمای هغه په څه شرمي هبه غیرت په څه شرمي شرمېدلی په څه شرمي نو عزیزانو عرض میں داو چې دین او اسلام توقع تصورم په دې ملک مکوي بس کمال امداده چې دا ځان قدرم بچ کو ځان پرون یو سړی راغی مولانا صاحب تبلیغی مرکز تا کلا کلا زما نو چې زه راوځم نو هغه اثر را باندې بیا نه پس ګډو وډو سر شو نو ما ورته وی چې تا نیت کې به څه فرق ته په نیک نیت ورځه او دا وایي چې خدای زه د نفس اصلاح کوم ته بیا تماشا کوه چې پتا اثر کیږي کنه ډیر خوشحال شو غریب او چې ما سوچ کو چې دا اوس دړنه دا پښتنه د مانه کړي نو عزیزانو دا ځان قدر چې دی وخت کې تاسو بچ کئ دغه توره ده بچی بچ کئ زمون بچی تباکیږي لګیا ده د مولیانو بچی تبادی د پیرانو بچی تبادی د میاګانو بچی تبادی د سیدانو بچی تبادی د شیخانو بچی تبادی د اجیانو بچی تبادی غرق دی غرق نشي کول په خواب جنکای مټی دی دی اوس کالک تاسو غرق کې د سور بچي هغه مټی دی دا داسې ذلیل قوم دی او وایي وقتن فوقتن خدای کم سړی چې واګي وشلی او د دین نه باغی شي د سپی په مرګ مري مری کنه مری د سپی غوندې مردار پروتي او د سپی په مرګ مری مونږ ته به مرګم د سپی نصیب کیږي د سړیتوب مرګ به مونږ ته نه نصیب کیږي مونږ به د سپو په مرګ قسم په خدای دی د یو قبر سره جمعات دی باغی کې کوم امام بچ ورغه ته تختیده بنو یو نه ما تاسو کو چې الکته تی ولې راو تختید تا ته ډیره تنخواه ملاوي ما ته مولانا سے په خدای مې دې قسم چې شپه به سم لاستم دې قبر نه به سپو غپارا وتا دا چې غپا به پکې جوړه شو چې ما به چې ډور د سپي په جمعات راوخته ما کړی متزکه او تختید نو مونږ په قبرونو کې د سپو په شان غاب دا خو چې شمدید واقعات دي چې د قبرونو نه ښکارول لړمان راوتی خلکو لیدلی دي خلکو نه دي ما لیدلی دي ما
او کچا ټټو کو نو بوزمه ولا خیمم. تاسو پوه شئ؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې زمون مرګ په خدای خبر چې څنګه د ایمان دولت ځان سره وړل په دې زمانہ کې تا سوچ مکوئ، دا تصور مکوئ. مونږ به د ایمان دولت سارنه ولک تپوسو کوي چې زه تماچی جوړوم الته استاد راتوي چې دا ګټه آرامه ده. مالغه استاد دې چې کوم دی امام دی دا علاقه خلک پودر خرڅي، چرس خرڅي، یتیم خرڅي، غلي کوي، ډاکي کوي، اجرتي قتلونه کوي. نو استاد توای چې تاسو قلبي کې دغه خوراک وته کې خدای دې قانا خراب. نو موږ د مردار خورو امامان یو، زموږ ټول خوراک مردار دی. زه سره شم چې دې جمعه تعالی دا روټای دی راوړی دا دې پالاله غټلی کا پارام دا ویلې شم او چې راوړی بس پلاته ورته و چې په تندر دی ولګي واست چل کې. ماجدانو خپن شي ک تاسو جهنم ته زین مونږ به هم سرداران یو. زدا ویلې شم پادیره چې دا پړی د جنازه زنه کوم د ژوند ما ته معلوم دی، د دې حرامي نکاح زنه تړم، د زندگی ما ته معلومه ده. دا مونږ ویلې شو. نو په وطن چې د گنگای سیلاب راشي ا د گنگای سیلاب نه جمعاتم نه بچ کیږي او نه تی مولا بچ کیږي او نه تی پیر صاحب بچ کیږي. پیر صاحب په خلوت کې ناس ته لوی واسکټه چولې، پیر صاحب دوا نه به نه بس او د غلا پیسې ولا ورکه او د الله سوچت کې چې خدای دې د خندیر بچي نورم لوی خلک بچ کیږي نه. لا را خلق هغه خلق لا. اوس مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه غوندې بڅوک چرته پیدا کی جنازو سره بنتلو بالکل نه. طالبان ورته حضرت ولی ولزه چې روان شم جنازې سره مړی تا وګورم نو ایمان ور سره نه بې ایمان رواني ما تکشف شي داغه د جنازې نو دغه سره ایمان نه نو زه د بې ایمانه جنازې لنظم. حضرت لاہوری بکم جانا پیدا کر من خو په 2 او په 5 روپے د اتو واړو جنتو ټیکټ ورکو. عزیزانو عرض میں داو چې سبحانك اللهم یو سبحان بس کده دې په وزن پوي شوي سبحانك د دې په وزن پوي شوي په خدای قسم چې جبه بمبله خبره بیاونکي د یو سبحان الله په وزن کا پوي شو. د بخاری شریف اخرینه حدیث ته اخرینه چې بخاری په ختم شوه دی دو کلمې دي، دو کلمې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمې دي په جبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتی. د میزان تله چې ستانی کی او بدی تللی شي نو دا دو کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکای په تله کې به واچولی شي. اکمی کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. وجب ډېر آسانه
او د میزان پتل کې به د احد د غرونو په شان کې خوري بجای د دې چې زمون خله نور خبرې کوي نو دا جبه ولی په دې عادت کو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بلم لا سوچتا چې داغي پاکي څوک بیان کی سوچتا مونږ په بیانو مونږ هو کله اوقاف وزیر دی جمعه تراشی ورته وای وزیر صاحب دا زه استاد خپل قابل چرته چې ته خدای راوست توقاف وزیر ته وای چې اوقاف وزیران شپه ورځ د سود د زکات پیسې تقسیموي تقسیم شپه ورځ مردار یو پلیت یو ګندوده وای دا زه چرته د دې قابل چې استاخ مبارک ورته راځي هغه وجه څه چې درکې پکې نازیزانو چې مونږه زدر کدا دې پورې وایم چې غله په لار روان نور غله ناشتو نو چې ناشتو هغه ورته لکه څوک یې ول چې څنګه یې دغه سیو سمو لفظوا غلو نور غلو تاواز وکړو چې څوک یې ول چې څنګه یې دغه سیو مطلب دا یو غلط تاسو نه غلط مونږ نو ماما چې څنګه یې دغه سیو چا پیری دا شپه ورځ ورته دبلې او باجی غږی قوالی دا دپړای دی او باجی دی او سرناګانی سچل دی دا چشتی طریقه ده هغه تمغه نشي چاپ کې سبا پیریدا وې دی پس پیغمو کې ذکر کړي دا سپیگمو والا زمونگم مرگری پاتی شي داغی جواری باتای بمڑا کی اور صحبا پرش 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 سپیگمو کی بات وہ ساغیلا با صحبا 3 گھنٹے سپیگمی سنے ذکر چے گرین تیروی دا سپیگمو ذکر دے اس کے نو سکے اور ڈل ارچا سرشتا دا ذلیل قوم چے دے دا ذلیل قوم ارچا سر مر گرے دے یو تورلم پلارا راتلو مرگرو تم ویچر عزیدل تم دا دیر دم دام ډیر دی چې دا د قصه وګورو چې دیلا په کمالوبه کې دی چې ورننه وته صاحب مریدان مالټه راوړیو کېلې میلې د ډیر سات پس د کوټې ډراوته حضرت صاحب ما ورته جمو فروان یو بس تا ملاقات تراله ولو جزء دنن لګ مصروف ما خدای پاک سره مې په ټلیفون خبرې کولې ماته دي بس امرګرو ته مې چې را پاسې ته دا پس بلا ووري زه چیزو اوس د سره څه اوس کدل دی په دې خله یو پړک ورکو دې تانه تلاړ او رپورټ یو کو ما بنیسی چې تا پړکواله ورکړه دا خپل کار دی دا خو ملک دی ازادي دی جمهوریت دی جمهوریت کې کسو غړیږي او ک خزه غړیږي ک لوري غړیږي ک زامنی غړیږي کمران توپ چې سو کوي جمهوریت کې پاغي پابندي خوشتا نه ټول
حالت تی پداسی ملکی او تین حالت تی پداسی جمهوریت دا زمونږ د ملک کمونږ یو مونږ په یو رنګ کې اسلام نه نخره جوړه کړې ده او کپیران صاحبان دي هغه په بل رنګ کې اسلام نه نخره جوړه نو دې وجنا عزیزانو عرض میں داو چې د قران کریم تفسیر چې ده هغه عمل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل او شریعت دام ده چې په درویشت کاله زمانه د نبوت کې درویشت کاله زمانه د نبوت کې چرته دا ثابت شي چې پیغمبر پردې خزه تلاش ور کړی چرته سره سهار ټیم کې ولاړو تیار غوندې وا خبرې کولې صحابه تیر شنو هغه ته आवाज وکړ چې आवाज وکړو چې زما دا پلانې بیبي دا فلانې اسنه چې تاسو کې ستیر شي چې پیغمبر پردې خزه سره خبرې کوي لګیا نن پردې خزه مونږ ور سره ډانس کو غډیګو ور سره پردې خزه جوړې کړي سنگار کړي مونږ په سملو کې ځان سره کېنولې دي بیا دا قوم د سړینا خزه ته زیات په شوق وټ ور کوي بس بچکه په دیني منبرای کې دلته یو تلک جان ہے ورته وی تلک جان آل انډر یو ورځ ماوری د اریان شو په دیني منبرای کې کمیټای کې د دې په خبر خلکو تلک جان تم ووټ ور کړو او هغه هم د کمیټای منبر کړو د نور نامه بدر ته عالم جمعه ورځ دا او منبر دی اوس خلینا می نورې غړې وړې بیا وځي زه به درته څه ووایم چې ستا په ملک نن ښځو څه حال جوړ کړی دی ښځو دیو جن عزیزانو شرمیدل ملک پر روئے زمین نن د پاکستان نه زیات چرته نشته او نور به شرمې گئی اوس هغه بل خبره ده چې شرمیدل په څه شرمېږي نه پدې پوي چې په تمام مردارو کې دا خنزیر ولی زیات مردار دی مردار خرم دی مردار سپیم دی مردار ټپوسم دی مردار وغیرہ وغیرہ لیکن په دې تمام مردارو سيزونو کې د خنزیر نه زیات مردار پل چرته نشته علماء لیکي چې دا خنزیر خون د خدای پیداوار دی او حیوان دی دا دې دومره وړي زیات پلیت دی دا ولی
علماء وایي چې د دې وجه دا ده چې په حیواناتو کې ښځه او نر وي لکه سړو کې چې ښځه او نر وي او په حیواناتو کې هم د سړو غوندې ښځې او نر جوړې وي مارغانو کې وغیره وغیره کم نر حیوان چې کومې خپلې مادې سره جوړه شي هغه وخت کې مجال دی چې بل حیوان ورته نږدې راشي چې راشي چکونه پې لګوي او پلت وي خنزیر چې کومې مادې سره جوړه شوی او بل خنزیر راشي نو دی ته یو طرف ته شي بل ورته پرېږدي چې بیا بل راشي بل ته یو طرف ته شي بیا بل ورته پرېږدي نو خنزیر په خپله ښځه غیرت نه کوي د دې وجه نه الله په تمامو مردارو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل کم شی نه دی یو بل کارم کوي خو هغه د منبر د وینا وسونه دی نو خنزیر چونکې بې غیرته دی په خپله جوړه او خپله ښځه شرمېږي نه او په خپله ورته پرېږدي او بل ورته راخوشی کي د دې وجه نه په ټولو حیواناتو کې دا زیات پلیت اوای په ایمان په پاکستان کې دا خلک شته که نشته ښځې ته وایي بېګا خو نه وایي سویلی کره مې شپه وه نو ما وایي چې سویلی کره دې شپه وه که سویلي کره دې شپه وه